رحیم السلام علیکم ګران ملګرو نن سبا بیا سیاسي حالې ځلې شروع دي منډې ترلې شروع دي څوک په د یوې پارټۍ څوک په د بلې پارټۍ او یو فني خبره راته کوم او دا ټول وورئ ملګرو سره شیر هم کې مزې ترې واخلې په دې مردان کې د یو سړي چا سره پیسې وي نو هغه ولې نه ورکولې تلو راتلو به پسې لاک روپۍ وته نو بیا یو ورکوټې بدماش کوټې وغتې وي چې یاره د ده نه راله دا پیسې روباسه دا لاک روپۍ مې دي ورسره 100,000 پکې خیر دي ته مو اخله خو مال د ده نه دا پیسې راواله روباسه هغه مو پسې یو څو بېر چې لاړو راغلې نو پیسې ولې نه ورکولې او ته ما سره پیسې نشته ورور ورکوم به ولې په قلاره به ولې ورکوم دیو پسې یو واته پیرې لاړو بیا په بلو به پسې لاړو وی تا سره یو 100,000 روپۍ شته او ته 100,000 خو راسه نشته ښځه وي د 100,000 روپو بندوبست وکړه په یو ورځ دوه کې او زه به بیا راځم چې یو ورځ به پس پسې لاړو 100,000 روپۍ ولې ورکړې هغه د چا چې ورته پیسې په هغه پسې لاړو وایي ما د خپلې 100,000 روباسلې وایي ته د خپلې 80,000 ځان لره وباسه نو په دې سیاسي لیډرانو کې دا بعضې لیډران داسې وي چې تا ته بوځي د قوم خدمت دپاره ولاړ یم او منډې تړې دا ټول به زه د قوم دپاره بچو دپاره څه کوم او دا به کوم هغه به کوم او چې 15 کاله ټرم تیر شي نو بیا چې وګوري نو خپلو بچو له کروڑونو روپۍ اساسه جوړه کړي او د وطن د بچو تپوس هم نه کوي اکثر هغه وټران بعضې وټران هم د دې دپاره جګړې به کړي درس غوبل به کړي یا به چا زخمی کړي یا به معذوره شوي په الیکشن کې یا به مړ شوي خو د دې ورکر بیا تپوس هم نه کوي او دا یې مینه پی بیا په پارلیمنټونو کې مزې کوي او ورکران دلته خوار اوزار ګرځي نو په وټونو په سر جګړې مه کوئ په پاټو باندې جګړې مه کوئ چې وټ هم چا له خوښې وله ورکې خو تربګنې دښمنۍ په رشتهدارانو کې په ګاونډ کې پکې مه کوئ او چېرته چې اوسئ ښاد او باد خوشحاله اوسئ یو جهان مننه